نن په تحصیل چغرزی یونین کونسل ګلبانډۍ عالمي بانډا مارخواړه کې د پاکستان تحریک انصاف یو شمولتي پروګرام وشو. په سوونو کسان د ANP نه او د جماعت اسلامي نه مستعفي شو او باقاعده د پاکستان تحریک انصاف کې د شمولیت اعلان وکړو. په شمولتي پروګرام کې د پارټۍ مشرانو، صدرانو، سیکرټریانو او ورکرانو بھرپور شرکت کړی وو. مشرانو کې ډیډاک چیئرمین MPA سید پهر جهان باچا، ضلعي زکات چیئرمین بخرات خان، شہزاد اکبر خان، یحیی خان صلاح الدین، ډاکټر لیاقت شیر مالک خان، حسن سردار، امیر زیب خان، ډاکټر انیس، عزیز الرحمن، خلیل ناظم صاحب، منشی رضا، بختی حاضر او نورو ورکرانو بھرپور شرکت کړی وو. مشرانو شمولتي تقریب ته خطابونه وکړو او شامل شوي کسانو ته د پارټۍ ټوپۍ هم په سر کړې. نور تفصیل په دې ریپورت کې. انصاف کې اعلان وکړو. خدا کسان دي تاسو په مخ کې د دې ځل وضاحت کوم چې په دې سټیشن به موږ ته خلاف ولاړو، زموږ د پاره درد سر جوړ شي. موږ امید کوو ان شاء الله چې څومره دوی مخالف وو په سټیشن باندې د پارټۍ د قیادت سره اوږه په اوږه به دوی رواني د پارټۍ سره ان شاء الله. دغه کسان دي چې د سټیشن د ګټې چې کوم دی د نن شمولیت و، دا سټیشن د علوي بانډې په تاریخ کې یوې پارټۍ نه دی ګټلی، دا په نیشنل پارټۍ یې ګټو او هم په دې مارخواړه باندې دا موړه د کوز سر نه واله د بر سره پورې ټول لږ څه کسان پکې په جماعت اسلامي کې وو، خو زیاتره کسان چې کوم دی دا په عوامي نیشنل پارټۍ کې وو. مالا خو خبرې راځم نه ډېرې او دغه خو یو څو مسلې دي چې دغه ماته معلومې دي. یو دوی ته خو د ټول نه غټه مسله چې دا د روډ ده، نو په دې څه کار شی دی خو لږ پاتې دی، نو چې دا ولا زر تر زره MPA صاحب په دې دغه کې او کمپلیټ شي نو ډېره ښه به وي. بل دلته د اوبو ډېرې غټې مسلې دي، نو کورونه خو زیات دي خو په ډوړ دغه باندې 15 بورونه دي دوی وکړی شي. دا زموږ MPA صاحب ته ریکویسټ دی. یو خاص ریکویسټ مې بل دی، زموږ یو ملګری دی محمد حسین، د ده سره جماعت اسلامي ډېر غټ ظلم او زیاتې کړی دی، لکه د هغې دغه وله زکات علم نه دی ورکړی دا ځمکې. نو اوس زموږ MPA صاحب ته دا ریکویسټ دی چې دا نوکري د حق دی، په دې به موږ ټول لکه خفګان هم کوو او د سیل سره موږ همدردي هم ده، ځکه چې ډېر زیاتې ورسره شی دی په شي سر کې د دغه ځمکې قیمت نه پوره کېږي. نو نوکري د حق دی. MPA صاحب دا د سټیج خبرې نه دي، خو ځینې ریکویسټ د سټیج نه به دې کوو چې ټول ملګري واوري، دا د حق دی چې درته میلاو شي. خبرې خو زموږ د ملګرو وکړې، دغه جو خبرې وي، نور که دا ټایم اوږده و نو دا وخت هم داسې دی چې هغه بیا وکړې لنډ تنګېږي نه. نو خبرې دا دي چې موږ د دې میلمنو د زړه د کومې نه د زړه تل نه شکریا ادا کړو څومره چې راغلي دي. هغه که د بونیر خاص د بونیر میلمانه دي، که زموږ د دې آس پاس چغرزو څومره میلمانه دي، کوټوال دي پکې، د ګمبد دي پکې، دا زموږ ډاکټر صاحب پکې راغلی، څومره کسان چې راغلي نو موږ د هغو د زړه د تل نه او د زړه د کومې نه شکریا ادا کوو او ټول خدای پاک عزتمن کړي، خدای پاک دې خوشحاله کړي چې موږ له وخت راکړو. او MPA صاحب که زه ستا نومونه اخلم نو بیا به ډېر اوږدېږي، خو هغه یو شعر دی که نه وایي اوس مې دومره نشته چې زه ستاسو مېلمستیا وکړم، او دا خو یو دستور دی چې شاهان ځي ملنګانو له. موږ به مثال په ډول باندې څه خبرې وکړو. کومو خاندانونو چې پاکستان تحریک انصاف کې شمولیت اعلان وکړو هغوی ته مبارکباد پیش کوم او انشاءالله دا به یو بهترینه فیصلې د دې لپاره او د دې ټول کریډټ د چغرزو د پاکستان تحریک انصاف ټیم ته ځي او خاص کر زموږ MPA PKI کې سید پهر جهان باچا چې په یو بهترین طریقه باندې په خپل حلقه کې کار روان کړی دی او خاص کر ټول چې څومره ځوانان دي د پارټي د ځوانانو ده، نو تاسو او زموږ تعلق هم د یوت وینګ سره دی، نو څومره چې هم ځوانان دي چې هغوی به دې کې خپل کردار ادا کړي. خاص کر نن چې موږ دلته راتلو نو څومره چې هم دلته ځوان کول دی د هغې د جذبې ته چې موږ وکتل، نو انشاءالله چې ستاسو دا جذبه برقراره وي نو دا پارټي به مخ په وړاندې ځي. او کوم کسان چې د علم باندې مارخواړي نه د MPA د نیشنل پارټۍ جماعت اسلامي نه په PTI کې اعلان کې هغو ته مبارکباد پیش کوم. انشاءالله په دې خپل خبره باندې ستومانه نه وي. زما خپل یقین دی چې زموږ د ګلبانډۍ ویلیج کونسل کې دلته په لاټین کې تیل بالکل ختم شو او د تلې د زبرګانو لړونه وسلېدو
دا پارټي به نور هم په مخ په وړاندې ځي. ما مخکې تقریرانو کې ویلي وو چې زمونږ ایم پی ای صاحب د بخرات صاحب د ملګرتیا مطابق د غرونو په ګوټ ګوټ کې په ضلع بونیر کې هر ځای ته په تعمیراتي کارونو شروع دي او په ګوټ ګوټ کې کارونه کیږي. دا خبره ده چې موږ هر ځای د کارونو شوقیانو موږ په پاټو کې خلقو غلط استعمال کړي او په سپینه ګیره ستاسو له کشرانو سره ولاړ یم. انشاءالله چې د کارونو کې څه بری نه وي، موږ پکې څه لیدلی نه وي. مارخواړي ته د تېر شوو 40 کالو کې چا د 10 روپو کار نه و کړی. ایم پی ای صاحب چې ستاسو څه مسلې وي لومبۍ ختم کړلي. زما یقین دی چې راتلونکي وخت کې به هره نمونه کاروایي چې یا به زموږ د شعري کې د ټول ناول خو زه د خپل طرف نه او د پاکستان تحریک انصاف د ضلع بونیر د طرف نه نن هغې ملګرو ته هاي خاندانونو ته کم چې نن د عوامي نیشنل پارټۍ نه او د جماعت اسلامي نه مستعفي کیږي او په پاکستان تحریک انصاف کې شمولیت کوي. زه امید لرم چې د هغې شمولیت په د ټول تحصیل چغرزو دپاره او خصوصا د دې یونین کونسل دپاره او د دې کشرانو دپاره او د دې مشرانو دپاره ان شاء الله تعالی دا د خیر ثابتېږي. نن په پاکستان تحریک انصاف کې د شمولیت اعلان وکړو. د پاکستان تحریک انصاف د شمولیت یو ډله پره مضبوطول نه دي، دا د هغې لوی انقلاب یوه کړۍ ده کومه چې د قیام پاکستان دپاره زمونږ میندو خویندو زمونږ مشرانو کشرانو زمونږ ځوانانو قربانۍ ورکړې وې او دا ملک حاصل کړی و چې په دې ملک کې به یو اسلامي انقلاب راځي، په دې ملک کې به غریب ته خپل حق میلاویږي او په دې ملک کې به یو داسې ریاست جوړیږي چا به نه مدینې ریاستي. کته را روان یو ملګري راته خبره وکړه چې ولی خان او اسپندیار خان به په خپل میټینګ کې دا خبره کوله چې زه د 400 سټیشن خپل پولینګ سټیشن بایللی شم، خو زه د مارخوړي د دې پولینګ سټیشن نشم بایللی. نو اسپندیار خان نن ستا د بونیر هغې نااهله هغې نالایقو هغې کرپټو هغې رشوتخورو د این پی قیادت نن د مارخوري هغه پښتانه هغه ځوانان هغه غیرتمند هغه د قربانو نه ډک چې هغوی د پښتون قوم دپاره د پښتون په نوم د ژوند د مال د جان قربانۍ ورکړي دي، نن هغه په پاکستان تحریک انصاف کې شامل شو او د اوس نه د پاکستان تحریک انصاف د ضلع بونیر چې د هغې د الیکشن کمیشن کمسل دی نن موږ پهر باچا ته ردي کلي د پولینګ سټیشن اعلان کو چې دلته ستا ریزلټ بهترین راغی او این پی له دې ځای نه ختمه شو او هغې الیکشن وبایلو. زما وروڼو دلته مختلفې پارټۍ دي، هغې په خپلو تقریرونو کې یو څو خبرې کی یا د پڼ خبره کی یا د ترقیاتي کار خبره کی. زه تاسو ته په 2-3 خبرو کوم د پی ټی آی د ورکر په حیثیت چې موږ په دې بونیر کې اوسو، موږ چې ووټ ورکو دا پارټۍ نه موږ ایم این اے سیټ ته ودري نه مو د ایم پی اے سیټ ته ودري نه مو څه بل شي ته ودري، خو صرف دا دي چې موږ به ووټ ورکو او د ووټ په بدله کې دوی زموږ سره وعدې کي چې ستاسو د ژوند ضرورتونه به پوره کوو او دا د حکومت وخت ذمه داري ده او دا زموږ او ستاسو په دې سټیج او په دې محفل کې ناس څومره خلک چې دي کو سپینګیري دي کو ځوانان دي دا د دې ملک واکداران دي دا د بونیر حصهدار دي
د پاکستان په خزانه کې څنګه چې دوی شریک دي او اختیارمند دي، دغه شان د مارخوري دا ځوانان دغه شان اختیارمند دي. خو په دې بونیر کې او په تحصیل چغرځي کې دلته ان پی او جماعت اسلامي او یا کاله حکومت کړی دی. نن د هغې ریزلټ سره چې په سټیج ودرېږي د هغې سره دوه درې خبرې شته، سیوا څه شي نشته. هغه دا چې عمران خان یو ټرن په هر جهان په الیکشن سیاست نه پوهیږي او دا واړه نابالغه دي. دا دوه درې خبرې دي او دا د میچې ور خلکو خبرې نه دي. د هغې وجه دا ده زه تاسو ته د پارټو مشران د ان پی او د جماعت اسلامي هغه چې دا اویاو کالو ګردان کی دا اویاو کالو نو هغه په 10 منټه کې ختم شي. د هغې د ټولو نه اول د ان پی آی او جماعت اسلامي ته دا وایم چې مونږه په دې محفل کې ناست د ټولو نه اول پاکستان تحریک انصاف مونږ له دا مقام راکو، مونږ له دا حیثیت راکو چې نن کو دلته اورنګزیب دی، نن کو دلته امیرزیب دی، نن کو دلته بخرات دی، نن کو دلته فهر دی، نن کو دلته یحیی دی، کو هغه شیر مالک دی، کو هغه نعیم دی او کو هغه ستاسو دا ټول مجلس دی. نن دا د پاکستان او د بونیر په سیاست کې، د بونیر په حصدارۍ کې، د بونیر په فیصلو کې پاکستان تحریک انصاف دوی له هغه مقام ورکو چې هغه په دې کې شامل کړو او نن تاسو د بونیر پیسې کې او په واک کې شامل یې او نن د چغرزو د تحصیل فیصلې نن دلته خان کی نه نواب کی نه بدماش کی او نه زورور کی هغه د عام خلک تاسو کوي. دا هغه اولنې تحفه دا وه چې کوم ملګري نن په پاکستان تحریک انصاف کې د عمران خان په قافله کې اعلان کوي هغې ته مبارکباد وایم، هرکلی ورته وایم، دا ډګرنه ورته ورکوم چې انشاءالله تاسو په دې تحریک کې به انشاءالله خوشحاله به یئ، ځکه تاسو یو ډېره لویه فیصله کړې ده. او زه که هر ځای کې موږ پروګرامونه موږ خلکو ته وایو په دې ټایم کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی، په دې ټایم کې که موږ چاته دعوت ورکوو چې راشئ تحریک انصاف ته نو الیکشن دی نه ووټ دی سبا چېرته یا کال وروستو چې موږ ته د خلکو ضرورت دی، خو موږ وایو د پاکستان تحریک انصاف په بونیر کې ممبران دي، حکومت دی، تاسو هم زموږ سره مرسته وکړئ په دې تحریک کې شامل شئ. چې کوم مشران او کوم وروڼه په پاکستان تحریک انصاف کې شامل شو هغې ته په پاکستان تحریک انصاف کې په حیرانۍ وایم او دا باور ته ورکوم چې تاسو به چېرته هم په دې خپله خبره په دې خپله فیصله ستومانه نه شئ. د هغې مین وجه دا ده چې د دې پارټۍ کم لیډر عمران خان دی په هغه باندې څوک دا نشي ویلی چې یاره دی غل دی او ډاکو دی. تقریبا د پاکستان چې څونه عوام دی نو په دې موجوده صورتحال کې صرف په یو لیډر متفق دي چې دا پاک دی او بې داغه دی، کرپشن نه کوي، غلط کار نه کوي، نو هغه عمران خان دی. نو تاسو ته دړه د کومې نه او د پاکستان تحریک انصاف بونیر د طرفه تاسو ته په دې پارټۍ کې په خیرالۍ وایم او کوم ورونو او کوم مشرانو د پاکستان تحریک انصاف چې دې ته دعوت ورکړو هغې ته هم خراج تحسین پیش کوم چې یاره هغې د پاکستان تحریک انصاف دعوت مخې ته وړو دې ته وویل چې یاره پاکستان تحریک انصاف ته راشئ او دوی پاکستان تحریک انصاف ته رالو نو دواړو ته خراج تحسین پیش کوم. د کسان به دې له سروې له راشي ډېر زر زمونږ د عالمي باندې د دې ټرانسفارمر هم دی 100 انشاءالله چې هغه راځي د هغې سره به دا 50 او دا 100 او سره نور هم ډېر شي دي د صدر صاحب سره رابطه کې دي بختیازر به دا ټول چې څونه ملګري یې ابو سره تاسو کېنئ او هغه سروېګانې به ورته وښیئ چې څنګه دغه شانتې په مشوره باندې وشو نو دغه څه مسله نشته ستاسو ستنې به هم راځي او ټرانسفارمر به هم راځي څه مسله نشته چې څونه لګي زموږ سره ښه کافي پیسې شته اړه کته پورته مه کوئ خو خامخا څه به مخکې کېږي څه به وروستو کېږي نو په دې کې به رانه خفه کېږئ نه ټیک ده مهرباني. د مارخواړې څومره مشران کمزوري کشران نن جو پاکستان تحریک انصاف کی شمولیت کو مبارکباد پیش کوم، شکریہ ادا کوم چې ډېره ښه فیصله وکړه. زموږ سره چې کوم ملګري راغلي کوم لیډرشپ ناست دی په سټیج د دې هم شکریہ ادا کوم چې پروګرام رالو ښکلی ورکړه. زما دلته کې څه مشران پروګرام ډېر اوږد شو څه په درې شروع شوی دا تقریبا 15 بجې شوې
تنشوی ما خیلی ټول دسی دی چې لکه بس تا وایي چې سم په زور کې نه ولي داسې ده خوب پکې درغلی زه به ډېره خبره نه کوم ځکه چې څه ووه ټول وایي زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو سره دلته کومه جرګه راغلې وه د پارټۍ یو پیره یا دوه پیرې یا درې پیرې شپه پکې شوې خو تاسو بغیر لالچه بغیر سره مفاده په عمران خان باندې اعتماد د هغه په ټیم باندې اعتماد زه ستاسو جو څومره شکریه ادا کوم کمه ده انشاءالله تاسو ډېر وخت تیر کو په نیشنل پارټۍ کې سبا کې جماعت اسلامي رالو زموږ ورونه دا دې ځنی چې وی چې لکه روزانه پارټي بدلو بابا کې بلورو زموږه کته پکې منسٹر صاحب حبیب اچا په یو شمولیت کو چې پی ټی آی سرګرم پی ټی آی کې نو د اشرف خان سره او پته لګی نه خو مخکې جماعت اسلامي تر یو ډاګه ځخ پر مرګري دلی پی ټی آی مرګري خو چې دی چې عمران خان نه کوم نظریه مرګري دي هغه ورته ولا خلک نه نه د عمران خان په نظریه کې لاندې باندې راغلي چې عمران خان وی چې د کرپشن خاتمه وکړو عمران خان وی انصاف ورکو د انصاف خبره خدا ده چې تر وسه پورې با چرتا د حکومتي طرف نه څه پیکیج راغی هغه به د ممبر پوښتنه راکیو تاسو وګورئ تدین مخکې احساس پروګرام راغی اره دې مینه سے پوښتنه کې شوی نه زموږ پوښتنه کې شوی خو چې کم غریبانان خلک دا غیر پر سروې روانه کو د احساس ته پروګرام خبره وا تاسو ګورئ یو چرتا مالدار سړي د باندې ملو شي او چې شوی د غریب سړي ته دا غي نه بعد د زکات لپاره په هر ویز کې هر کمیټه کې تاسو د نمونه واغستو چې کوم غریبانان خلک دي دا غي نمونه راکای هغه نمونه راټول شو او هغه نمونه کې بیا تاسو نه شي چې دا به پی ټی آی والے دلته ورکوم دا به جماعت اسلامي والے دلته ورکوم یا دا به ان پی والے دلته ورکوم باغې کې چې کوم غریب کم مستحق خلک وو هغه ته پہلا پیس چې کوم دی پای کې ملاو شي بیا به نورو بس په سیکنډ پیس راځي بیا به تھرډ پیس راځي باغې په بنیاد باندې په ملاويږي دا څنګه چې پہلا پیس 14 بکې پی ټی آی والو دا مخ کې شو دا نور جماعت اسلامي یا نشریه دي دا رسته شو دا د مخ کې په دا خلکو پوترو کې تقسیمولې چې څوک په هغه کې غلط ورکوري دریم بزراغه سید انصاف کارت چې هغه سید انصاف کارت چې څنګه زمونږ د ټولو تاسو ته وي چې هغه هر سړی له ورکو دا نه چې دا بکې جماعت اسلامي دې بني دا بکې نېشنل پارټي والے دې بني هر یو سړی ته چې کوم لیډران دی هغه له ورکو لکه راسپندیار خانم کارت شته د مولانا صاحب هم کارت شته د مریم نواز هم کارت شته چې هغه کیپټن صفدر ته واده شوی دا د هغه د منصوري په دغه کې دا هغه هم کارت شته نو هغه کوم داسې نشته چې دا وګړي پارټي بازی وا هغه له کوم ورکو دغه شان بیا تاسو په انفراستراکچر باندې راشه دلته کې چې کوم کار کوو د روډ ته څنګه چې دلته کې زموږ د مشرانو نو وي د دې مخ کې چې دلته کې تاسو ګونه ټول یو کوټ نیمو خو تاسو سره سره دې غلط کار شروع کو یو وادي دلته کې نه دا په هر کلی کې دوه چې کار به موږ ټیک ټاک کو سړې په هر پټه کې خداغه تاسو چې د پنځه پټه کې زه په جماعت اسلامي کې
माता बकार न की सोच गलत है हर सड़े चा मुस्तहिक है आता बकार की और इंशाअल्लाह दा जमुक सोचते इज्जत और जिल्लत अल्लाह वर्की गटा पहला अल्लाह वर्की सासो जरा टोलू शुक्रिया अदा को जतो वर्करान शुक्रिया अदा को तो पीटीआई ने टाइगर शुक्रिया अदा को जो कम मेहनत की खुदा ने योशी कर करली तास तो वो सब बिला तफरीक तासो खुदा खुशहाल की चनंदन तक इनन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 174 कसान शामिलेगी शल्फीजिश खानदान शामिलेगी 60 से 70 पूर्ण शामिलेगी दस्ता तो शुक्रिया अदा को कुताव चकम दा काउर मात निकली कुताव तो न शामिल देम तो खुद तक रहा होते हुए प्याबा में को दैला और प्याबा में दलम को उस्ताद शमूलियत दादे इमरान खान पर टिम्बाने एहसान ने दस्ता तो एहसान ने चिता तो पदी और तहरीक की शामिल हुए पर ये उड़ाला के उम्र का क्या हो गया दस्ता तो शुक्रिया अदा को दस्ता तो ताकम चे मसली जरूर सा लुमने एक चिकम मसला चेहरा दा कमरोड पनिमे की बादशाह अदीलान दलम को द ओबो चिकला रूम शी बिया बर ओबो मसला हल कीगी तागीलान दलम को इंशाअल्लाह दाबम कीगी द मारखोर च मुदाफात चिकम दी मायरा करे दागे द रोड इंशाअल्लाह दागे द मिलान को मस्जिद की जिदल के कम जुमात थे आई की जुमे मुस्कीगी या बरादा समर कवाई चिकल नेक्स्ट पेज भी आओ बाई को चिकम आगा जुमा तुरो न को चिकम की जुमे मुस्कीगी इंशाअल्लाह भी अपन नेक्स्ट पेज की भी इंशाअल्लाह पाएगी को ठीक था तेरे खपा को बने है क्या हां ट्रांसफार्मर शेदार खानो है क्या शेदार खानो ट्रांसफार्मर मस्तरी भी जब आखिर के ब्याह सासुर टोल शुक्रिया अदा को चिकम मरगुन रंगमंसरो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शमूलियत को कोशिश कोई संगठता सो दा तहरीक के खलक रा वाड़ाई द पीटीआई टाइगर के कम चिनी जमुन करूना आलो तो जमा दायो रिक्वेस्ट है संग जे जमुन दा नोर दाड़ा पाइकान तास तरागनी तास ते दावत दरकले तास नम सर शामिल हुए इस तास की सुमरा मरगरी खुदी पनोड़ कलो की आई दावत पर कोई शामिल हुए डेढ़ रमना मेहरबानी